بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، ستاسو ورور ساجد هم ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت کې د صوابی تاڼې نه د صوابی ټي وي په شیشه باندې نن په صوابی کې موږ سره زموږ د پښتونخوا یو ډېر غټ فخر چې د پښتو دپاره هر ځای کې هغوی مرکې کړي، د پښتو دپاره هر ځای کې هغوی اواز اوچت کړی او د پښتو دپاره هر ځای کې هغوی جنګ کړی دی. د کیمرې په شیشه باندې موږ سره ولاړ دی زموږ مشر، زموږ استاد یوسف جان صاحب. یوسف جان صاحب ته لومبی زموږ په خپله کیمره په شیشه باندې د صوابی ټي وي باندې دوی ته هرکلی وایو او دوی سره به یو څو خبرې کوو. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. لومبی خو جي درته دلته صوابی کې هرکلی وایو، صوابی ته په راتګ باندې تاسو خو مخکې هم ډېرې پېر راغلي یې، نن بیا راغلي تاسو ته هرکلی وایو او دلته د پخیرالي وایو. ډېره مننه جي، الله خوشحاله کړي جي. یوسف جان بھائی دا راته ووایي تاسو په زندګۍ کې موږ ستاسو د ډېر پخوا نه په خیبر ټي وي باندې بیا ستاسو په عام ولس په چې کوم ستاسو خپل ویب چینل په هغې باندې ستاسو هلې ځلې ګورو، ستاسو پروګرامونه ګورو چې بې لالچه بې غرضه تاسو د عوامو د خپلې خاورې خدمت کوئ، منډې تړلې وهئ، ځئ پروګرامونه کوئ او هغه پروګرامونه چې کوم زموږ د معاشرې د اصلاح دپاره وي. نن راغلي صوابی ته هم دغسې په یو پروګرام په مقصد باندې راغلي، تاسو دلته هم ریکارډینګ وکړو. څه ویل غواړئ د معاشره کې چې کوم روان دي، څه کېږي، زموږ د پښتون قوم چې دا کوم طرف ته روان دی، څه ویل غواړئ د دې حوالې سره؟ ډېره مننه. اول خبره خو دا راځي چې په کومه معاشره کې د جرم او د سزا تصور نه وي نو هغه معاشره چې دی نو هغه بېګاړه اړخ ته ځي، پکې کوږوالی ډېر زیات وي او بیا په هر اړخ وي. جرمونه دلته ډېر دي، د هغې وجوهات هم شته او د هغې مختلف وجوهات دي. بس یو په دوه درې باندې به زه خبره وکړم. غټه وجه خو جي دا ده چې دلته کې پسماندګي او غربت ډېر زیات دی. د کلي د خان سره دولت ډېر دی او د کلي په چم ګاونډ کې غریبي زیاته ده. یو کور به پوخي، باقي به کچوي، په دو کورو کې به ګاډي، په هغې کې به سیکل هم ني. نو دا په معاشره کې چې کوم دا معاشرتي ناهمواري ده دا هم جرم له زور ورکوي. دویمه خبره دا ده چې په کومه معاشره کې چې کوم د دې سټیک هولډر دي، کوم زورور دي، چا چې کار دا دی چې خپله معاشره راویښه کړي د جرم خلاف، د برایانو خلاف، هغه ما ته هغه شان فعاله نه ښکاري لکه چې څنګه پکار ده. مثلا دا ده، مثال در کوم، ګوره زموږ علما کرام رب ذوالجلال ډېره زیاته دا ذمواري هم ورکړې ده او هغوی له یو مقام هم ورکړی دی، یو عزت یې ورکړی دی چې علما کرام په دې څیز باندې راپوه شي چې هغه د دې دور نوې نسل ته دا وایي چې بچې دا کم دولت چې دی دا که ته په شارټکټ ګټې نو دی نقصان څه دی؟ ستا غټ دولت ستا کردار دی، ستا ښه سړیتوب دی، ستا تعلیم دی، ستا ناسته ولاړه ده، ستا ښه روایات یا ستا ښه اخلاق دی. په هغې باندې خبر وشي دا جرمونه کم شي. بل اړخ چې کله جرم کېږي نو د هغې هم مختلف بیا وجوهات کېږي. خو که د جرم تیزوالي ته وګورو، د دې مخنیوي وشي نو په هغې کې صرف یو علاج دا تاسو ګورئ چې جرمونه کېږي خو دا ټول جیل ته ځي او جیل کې د دې نه شهزادګان جوړېږي. جیل کې دې تیار ته خو دې ته تیار خوراکونه میلاوېږي. جیل د نور هم سخت کړی شي، پانسیګار د کلو کړی شي، د هغې دیوالونه د بیا چونې ورکړي شي، رسۍ د بیا را تازه کړي شي. د ماشومانو حوالې سره جرمونه وګورئ، د زنانو خلاف جرمونو ته وګورئ. داسې ورپسې ځه یو نه ختمېدونکې سلسله ده. د هر جرم بیا یو داسې بام ته رسېدلی چې د دې نه پس زما خیال چې بیا وایي چې یار د دې نه بل غټ ظلم سي. موږ په یو جرګو کې په یو کیسونو کې وکړو چې څلور مړي په یو ټیم باندې شوي. دا ټول خلک لږه د پس ولې بهر راځي؟ نو بیا عدالتونو ته هم زموږ دا خاص دی چې هغه هم یو غټ سټیک هولډرز دی، هغوی هم خدای پاک یو مقام ورکړی دی چې هغوی دې هم ضمانت په نیمه خوله نه ورکوي چې دا ورکړي. دې وساتئ په دې جیلونو کې، په دې سخت حالاتو کې چې دې ته پته ولګي. بله خبره دا ده چې د سریام پانسۍ زه یو اعلان کول غواړم، وینا کول غواړم چې زموږ جرمونه داسې ځای ته ورسېدل چې زما خیال دی چې اوس پټې پانسۍ په کار هم نه دي. داسې جرمونه وشو چې دا خلک همغه ځای ته بوځي چې په کوم ځای کې د جرم ارتکاب کړی دی، همغه ځای کې سریام تاسو دا پانسۍ اعلان وکړئ، د دې دپاره قانون سازي وکړئ، یو اکټ راولئ. هر څه چې دي اسمبلی کې بلا خلک ناست دی، وایي د پي ټي آی ګورنمنټ خو د اکټ راوستو یا د قانون سازۍ حوالې سره رفتار لږ تیز هم لري. نو په کار دا دی چې قانون دې داسې تیز شي، برابر شي، ځکه چې ګوره پولیس ډپارټمنټ خو خپل اړخ نه پوره کوشش وکړي او په ډېر ښه طریقه باندې هغه جرم چې دی موږ ته پته هم نه لګي، د تیارې قیسې خطارې وي هېڅ پته نه لګي، خو بیا هم دې جرم ته ورسي او هغه سړی ګیر کړي. هغه سړی چې بیا سبا بهر روزي نو معاشره څه وایي؟ معاشره چې دی نو هغه کې چې کم هغه ناسور دی چې هغې جرم وړخ ته مایل هغه وي دا وګوره وایي دغه خو حل دی. نو دې سره جرم ته بړاوه یا ترویج میلاویږي نو سختې سزاګانې په کار دي، جرم به په خپله ختم شي. یوسف جان بھائی څنګه چې تاسو خبره وکړه، پولیس خپل کردار ادا کړي، پولیس
په سخته کې، په راته کې، په باد کې، په باران کې، په ګلی کې، په شپه، په رس، په ګرمی، په سړځای نه وي. دی خپله کردار خپل ډیوټي دی ادا کړي. دی عدالت ته سړی دی راولي، خپل اف آی آر دی درج کړي، دی سړی عدالت ته ورپېش کړي. چېرته په عدالت کې کمی ده، که چېرته زموږ په دې مشرانو جرګو مارکو کې کمی ده، او که چېرته په دې معاشره کې کمی ده چې هغه سړی بیا سبا له په دې معاشره کې ګرځي، په دې چوکونو کې ګرځي، په دې علاقو کې ګرځي او هغه ګناهونه، هغه غلط کارونه بیا کوي. څه ویل غواړئ؟ جرګه خو زمونږ په مولا نه ده او نه په مفتي کړې ده. زمونږ جرګې خو وروره هغه انټرنیشنل چې ښه بدکاري، چې ښه ګندګي، ډېرې قتلونه کړي، د هغه نه خلک یېرېږي هم او دا خبره هم مني. ستا به جرګه به هله کامیابي چې پای کې د وخت ګندګیر کیني. ته وګوره ستا معاشره به د تنزل ښکار کېږي نه، ته چا نه ګیله کوې. ته په یو داسې سړي باندې خپله صلح راوستل غواړې چې په معاشره کې د بېګار ذموار هم هغه دی. ستا خو بنیاد په یو داسې شګه کېښوده چې ته په هغې بلډینګ جوړې او ستا په بنیاد کې سیمنټ نه شګه پراته دي، دا بنیاد ودرېدي شي. د پښتنو له هم پکار دي چې که ستا جرګه او مرکه په داسې خلکو کېږي چې هغه پولیس ته مطلوب، معاشرې ته مطلوب، شریعت ته کوږ سترګې، ستا روایاتو ته پاتې، په هر یو څیز کې پاتې چې هغه راځي. نو ګوره اول خو جرګه پکار ده او بیا که خلک په جرګو کې پیسې لي. اوس خو د جرګې خپل پروفیشنل خلک راوتي دي چې جرګه کې سره به هغه وي، هغه دا ډېر خلور خلک. اصل کې دا خلور خلک د سولې دپاره نه استعمالېږي، د دې ټکي او د دې نیت او د دې هلې ځلې د دوه پیسو دپاره دی. په کوم ځای کې چې داسې قسمه جرګې، داسې قسمه خلک وي، هلته کې په معاشره کې امن نشي راتلی. او بیا داسې جرګې اکثر سپورټ کوي د هغه سړي چې په خپله په معاشره کې د افراتفری ذموار وي. دویمه خبره عدالت داسې دی چې ته عدالت خلاف ته څه ویلی هم نشي، بیا په توهین عدالت کې راشي. خو دلته وګوره که نه څومره غټ غټ خلک هغې ته استثنا میلو شي. نو زه ښیم په پېښور سنټر جیل کې چې څومره قیدیان دي دوی ته میلو شي که نه میلاویږي. د هغې پلار چې بیمار شي ولې روباسي، چې جنازه شي ولې روباسي. صحیح ده. په وړه وړه خبره باندې هسپتال ته ځغلي، داسې عام سړي ته میلاویږي په دې جیل کې، تباه برباد پراتی. نو انصاف د ټول لپاره یو شان نه دی. دلته کې قانون هم د ټول لپاره یو شان نه دی. دلته چې تر څو دا قانون د خان او د غریب د بچي دپاره یو شوي نه، یاد ساته موږ په حالت جنګ کې یو. یوسف ډېر ځایونو کې ما چې د خپلو پښتنو ته تاسو یو خبر وکړه په د خپل سوال کې چېرې زه مایوسه کېږم نه. کله کله را باندې څه چلو شي خفه شم ډېر زیات، زما خفګاني، زما مایوسي، خو زه په دې خبره باندې خوشحاله یم چې د وخت کاکو ته زما پیغام رسېدلی دی. غټه خبره دا ده چې دا د پیړو ګند جي نه، په دې کې به یوسف خپل حصه اچوي. ما خپل حصه واچوه، نن ستا مایک لګیا دی، ته خپل حصه کې. رول امین صاحب دغه لارې فورس ولاړ دی، دا ملګري ولاړ دي، د میډیا مشران کشران، دې کې هر یو سړی په خپل ځای باندې دې کې حصه اچي. د ښېګړې مولا د خپلې استاد، د خپلې استاد جي، د خپلې قاري صاحب، د خپلې ته، زه، دا ټول خپله. موږ به د ښېګړې دا کار جاري ساتو، خو د دې یاد ساتئ چې د دې میوه موږ اوس نشو خوړی. د دې میوه به را روان نسل خوري، ځکه چې دا زموږ انویسټمنټ چې دی که نه، دا د را روان نسل لپاره دی. ته خپله ښېګړه جاري ساته. زما دومره یقین دی، زما دومره امید دی چې زه به نه یم، ځکه چې مر حق دی. خو په ما به خلک بیا پی ایچ ډي کوي، یاره داسې یوسف وایي راځي چې په هغه باندې پی ایچ ډي وکړو که نه، راشي داسې روح الامین صاحب دی ډېر کار یې کړو، هغه باندې وکړه. داسې مشران یقینا چې کوم تاسو کار کوئ ستاسو نوم به هم راځي، تاسو به نه پټېږئ. دا کار به جاري ساتئ. دا ډېر زیات ګند دی، دا به صفا کولو او ضروري نه ده چې ته نصیحت وکړې هغې ومني. کیدای شي دغه ماشوم سبا لږ راپوه شي او دې ته بیا پته ولګي چې یار ما ته چا نصیحت کړو زه به نه کوم. نو ستاسو دا میسج روان دی، زما پیغام ورسېده. ما ته یو ډایګرام راشي، یو نقشه راشي، او هغې کې ما ته ویلي کېږي هر میاشت، هر 15 ورځې پس تاسو ټول وورئ. زه چې کله زما پروګرام وچلېږي نو ما ته ووایي چې ستا پروګرام کومو خلکو وکته، نو زه هغه ضرور کلیک کوم. نو هغې کې ما ته ویلي کېږي چې د 14 کالو ماشوم نه واخله تر د 15 نه زیاته پورې خلکو ستا دا پروګرام وکړه. نو زما میسج کاکې ته هم لاړ، زما میسج سپینګیري ته هم لاړ. زه په دې خوشحالېږم چې زما بیان ته دا هم کېناسته او هغه هم کېناسته. ستا پیغام چې کله ورسېده که نه، بس ستا خپله ډیوټي ادا شوه. باقي د رب ذوالجلال کار دی، ستا د خپل نیت او اخلاص کار کړی دی. نو په دې به ټیم لګي، دا خپل کار جاري ساتئ. ګرانې مینې واله، تاسو د یوسف جان صاحب خبرې واورېدې او په آخر کې چې کوم میسج هغه ورکړه هغه صحافي برادرۍ ته، دا بالکل دا حقیقت دی، دا صحیح او 100% په میرټ خبره ده. نن که زموږ په معاشره کې صحافي برادري بدنامه ده، د هغې وجه هم دا ده چې صحافي چې کوم دی نه هغه کوالیفاید نه دی. صحافي کې هغه ګډس نشته، هغه کې هغه کوالټي نشته کومه چې یو صحافي له پکار ده. په دې سره اخلم ستاسو نه اجازت در بل پروګرامه پورې.
په لوی الله مسپارم د الله په امان.